अस्सलाम वालेकुम मलगरो د عمران خان سیاسي مخالفین د عمران خان نه دومره خوفزده دي چې اوس یې د عمران خان خلاف یو ډیره خوفناکه منصوبه تیاره کړې ده. هغه منصوبه څه ده دا په دې ویډیو کې ډسکس کوو. د مریم نواز او نواز شریف خواهش نیمګړی پاتې شو نه هغه کم خواهش دی دا هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. بل اړخ ته په پی ډي ایم کې دې ټیم کې شدید اختلافات مخې ته راغلي دي او مولانا فضل الرحمن نواز شریف او مریم نواز دا نه غواړي چې حکومت ته عمران خان سره مذاکرات وکړي. نو د هغې څه وجه ده دا به هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او حکومت عمران خان ته څه پیشکش کړی دی آیا د خیبر پښتونخوا او پنجاب چې کومې اسمبلی دي هغه دوباره بحال کیدی شي او کنه دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. ملګرو د عمران خان سیاسي مخالفین د عمران خان نه دې ټیم کې ډیر زیات خوفزده دي ځکه چې هغوی ته دا پته ده چې په سیاست کې یا کو انتخابات شو نو په میدان کې هغوی د عمران خان مقابله نشي کولی. نو اوس دې وجې نه د عمران خان خلاف یو ډیره خوفناکه منصوبه بندي تیاره کړې شوې ده او دې باره کې سینیر اینکر پرسن عمران ریاض خان دا انکشاف کړی دی. دا کم خبر زه تاسو سره شیر کوم. دا عمران ریاض خان دې باره کې دا انکشافات کړي دي او هغه دا ویلي دي چې اوس د عمران خان د قتل منصوبه جوړه کړې شوې ده او دې ټیم کې دا منصوبه بندي ده چې موږ د انتخاباتو نه مخکې عمران خان قتل کو. نو هغې نه پس په بیا د عمران خان چې کوم پارټي د پاکستان تحریک انصاف هغه به په 3 حصو کې تقسیم شي. هغې نه پس به موږ الیکشن وکړو او بیا به د دې 3 حصو نه یو حصه د موجوده پی ډي ایم سره میلو کو. نو په ملک کې به دوباره یو محلوط حکومت جوړ شي. اوس ځکه څنګه څومره سرویز هم مخې ته راځي هغې چې کوم رزلټ دی هغه ستاسو وړاندې دی. دوی ته دا پته ده که چېرې انتخابات وشو عمران خان به بیا ډیر زیات اکثریت سره هغه انتخاباتو کې خپله کامیابي یقیني جوړه کړي. نو اوس دوی سره صرف دا یو لاره ده چې په څه طریقې باندې عمران خان د پاکستان د سیاست نه ماینس شي او دوی بیا دا سوچ لري چې کو چېرې عمران خان د منظر نه غیب شو عمران خان د سیاست نه ماینس شو نو بیا چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی هغه به بیا قایم ونه ساتلی شي د دوی د طرف نه او پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه به بیا په 3 حصو کې تقسیم شي. بیا به موږ په ملک کې انتخابات وکړو او د دې نه به یو حصه چې دی نه موجوده پی ډي ایم سره میلو کړو او دوباره به یو محلوط حکومت په پاکستان کې جوړ شي. بل اړخ ته د نواز شریف او مریم نواز یو ډیر غټ ارمان نیمګړی پاتې شو. د هغوی د ارمانو هغوی دا یو ډرامه کوله چې یاره د سعودي چې ولی عهد دی محمد بن سلمان هغه دوی له د عمرې دعوت ورکړی دی هلته به دوی شاهي مهمان وي. خو اوس په دې دوره کې دوی تقریبا 2 هفتې هلته تېرې کړې خو په دې 2 هفتو کې محمد بن سلمان دوی سره ملاقات ونه کړ. د دوی چې کوم خواهش و نه هغه خواهش پوره نه شو. بل اړخ ته په پی ډي ایم کې دې ټیم کې شدید اختلافات مخې ته راغلي دي. سینیر اینکر پرسن حبیب اکرم دا انکشافات کړي دي چې کوم پی ډي ایم کې واړه سیاسي جماعتونه دي نه هغوی دا سوچ لري هغوی دا وایي چې یاره موږ له اوس دا پکار دی چې موږ د دې حکومت نه لرې شو. موږ چې کوم دا پی ډي ایم اتحاد دی نه د دې نه ځان لرې کړو. د هغې مین وجه دا ده دې ټیم کې په ملک کې کم مسایل موجود دي کم بیډ گورننس دی هغه ستاسو وړاندې دی. د دې حکومت چې کم پرفارمنس دی د دې حکومت چې کومه کارکردګي ده هغه ستاسو وړاندې ده. د دې ټیم کې چې په پی ډي ایم کې څومره سیاسي جماعتونه دي نو هغې ټولو ته د سیاست په میدان کې ډیر زیات نقصان رسېدلی دی. ځکه چې کوم واړه سیاسي جماعتونه دي هغوی اوس دا سوچ لري چې یاره موږ له دا پکار دی چې موږ د دې پی ډي ایم چې کوم اتحاد دی د دې نه ځان لرې کړو. بل اړخ ته مولانا فضل الرحمن نواز شریف او مریم نواز دا نه غواړي چې حکومت ته عمران خان سره مذاکرات وکړي. کم سپریم کورټ چې کم مهلت ورکړو هغه مهلت هم نن ختمیږي. نن به دوباره په سپریم کورټ کې چې کم الیکشن کیس دی د هغې یو تاریخي سماعت کیږي او دا هم کیدی شي چې وزیر اعظم شهباز شریف یا د هغه چې کوم کابینه ده د هغې خلاف د توهین عدالت کاروایی وشي او هغوی چې دی نااهله شي. خو دې ټیم کې مولانا فضل الرحمن نواز شریف او مریم نواز دا نه غواړي چې حکومت ته عمران خان سره مذاکرات وکړي ځکه چې هغوی په دې ضد باندې چې کوم لندن پلان دی په هغې باندې عمل شي. عمران خان د پاکستان د سیاست نه ماینس کړی شي هغه د گرفتار کړی شي هغه د نااهله کړی شي او د هغې نه پس بیا الیکشن وکړی شي. کو چېرې داسې وشي نواز شریف په دوباره پاکستان ته راځي او د هغې نه پس چې دی نو الیکشن به کیږي او د دوی چې کومه لار ده نو هغه به اواره شي. نو اوس دې وجې هغوی ډېر زیات غوسه دي. هغوی دا وایي چې لومبي تاسو موږ سره کومه واده کړې ده هغه واده پوره کړئ هغې نه پس چې دی نو بیا الیکشن وکړئ او موږ مذاکرات هرګز نه کوو. او اوس د دې شاته یو وجه دا هم دا ذرایع دا وایي
چې د مریم نواز او نواز شریف په خپله دا خواهش دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نااهله شي د هغې مین وجه دا ده چې مریم نواز دا غواړي چې راتلونکي ټیم کې زما چې کوم لار ده نه هغه صفا شي او حکومت عمران خان ته څه افر کړی دی حکومت عمران خان ته دا افر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب کمی اسمبلی تحلیل شوي دي نه هغه اسمبلی چې دي هغه به موږ دوباره بحال کړو ځکه چې اوس یو نگران سیټ اپ راځي کوم دا نگران سیټ اپ دی دواړو صوبو کې موجود دی نه هغې 90 ورځې مکمل شوي دي اوس دا یو غیر آئینی دي او که چېرې په ټول ملک کې انتخابات کیږي نو بیا به دا نور هم زیات شي بیا به د هغې څه آئینی حیثیت نه وي نو ځکه اوس دوی دا کوشش کوي چې یاره خیبر پښتونخوا او کم پنجاب اسمبلی دي هغه دوباره بحال شي خو دا صرف د عمران خان یو ټریپ کولو کوشش دی دا صرف د عمران خان چې کوم بیانیه ده چې یاره زه آئین مطابق چلم نو هغه چې کوم هغه موقف دی هغې ته نقصان رسولو کوشش کوي ځکه چې که چېرې دا دواړه اسمبلی بحال شوې نو بیا به دې کې چې کوم آئین دی نو هغه معطل شي هغې باندې به عمل ونه شي آئین خدا دی چې کوم سپریم کورټ دا اوس فیصله کړې ده په 90 ورځو کې انتخابات کیږي نو 14 مای باندې به انتخابات کیږي دا آئین دی نو دې سره به عمران خان چې کوم موقف دی هغې ته به ډېر زیات نقصان ورسي نو اوس صرف دې ټیم کې حکومت دا کوشش کوي چې د عمران خان کومه بیانیه ده هغې ته نقصان ورسي او بیا که چېرې عمران خان دا پیشکش قبول کو نو بیا به د هغې نه پس پر عمران خان خلاف دوی یو پروپاګنډا شروع کړي چې وګورئ تاسو وګورئ مخکې عمران خان څه وي او اوس څه وی نو لہٰذا دې ټیم کې عمران خان لا پکار دی چې دوی په ټریپ کې رانشي او چې څوک هم هغه له مشوره ورکوي نو عمران خان له دا پکار دی چې هغې مشورې ته هر انګل نه وګوري چې یاره کو زه دا وکم نه څه چل به کېږي راتلونکي ټیم کې یا زه دا فیصله داسې واخلم نه بیا څه کیدی شي دا ټولې خبرې هغه له دا پکار دی چې په ذهن کې وساتي نن په سپریم کورټ کې ډېر زیات یو تاریخي سماعت دی ګورو چې سپریم کورټ دې حوالې سره څه فیصله کوي آیا وزیر اعظم شهباز شریف نااهله کوي د دې ټولو خلاف توهین عدالت کاروایی کوي او که نه دا ټول اپډیټس په انشاءالله زه تاسو سره شیر کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ خپل رای ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان